د دریو کسانو دعا هیڅ کله نه رد کیږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دریو کسانو دعا هیڅ کله نه رد کیږي. الله رب العزت یو وخت نه یو وخت ضرور قبلی. اگر که څه لم لیټ پکې راشي خو دا دعا چې ده د دې دریو کسانو ده الله رب العزت قبلی او خامخا یې قبلی. په هغې کې اولنی چې دی د روجهدار دعا. کله چې یو مسلمان روجه ونیسي او د روجه ماتې په وخت کې دی کومه دعا غواړي نو الله رب العزت دا دعا ضرور قبلی. نو مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو اکثر په دې کې غفلت کوو چې کله د روجه ماتې وخت شي مونږ ټوله ورځ خو روجه ونیسو خو چې کله د روجه ماتې وخت شي بیا ځان په داسې کار کې مصروف کو چې دغه قیمتي وخت چې د دعا د قبلیدو وخت دی په دغه وخت کې مونږ ځان غافله کو او یو کار کې ځان مصروف کو د دعا نه ځان یو طرف ته کو بیا چې اذان وشي نو رامنډه کو په دسترخوان باندې خوراک شروع کو. نو مسلمانانو ورونو د روجهدار دپاره دا ډیره بهترینه موقع ده. په ټول کال کې مونږ سره دغه یو میاشت وي او په دغه وخت کې خاص وخت چې دی نو هغه دغه روجه ماتی دی. په دې کې الله رب العزت دعا خامخا قبلی نه رد کیږي د دغې وخت دعا. نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې د روجه ماتې په وخت کې د روجه ماتې نه 10 منټه مخکې 15 منټه مخکې 8 منټه مخکې کینو او د الله رب العزت نه خصوصي دعا وغواړو. خپل مشکلات خپل حاجات الله رب العزت ته مخې ته کو او د خپل مغفرت دپاره د الله نه دعاګانې وغواړو. دغه رنګې په دویم نمبر عادل بادشاه انصاف کوونکی بادشاه چې هغه کې عدل وي انصاف وي د دغې بادشاه دعا هم الله رب العزت نه رد کوي. او دریم د مظلوم دعا چې دا د الله تعالی خامخا قبلی. د مظلوم دعا هم الله رب العزت قبلی او وی دا د وریځو نه پورته ځي یعنی وریځې چې دي په وریځو کې دننه شي او د اسمان دروازې چې دي د مظلوم دعا دپاره کولاو شي او ارشاد وشي زما د په خپل عزت قسم وي زه به ضرور ستا مدد کوم اگر که د څه مصلحت د کبله پکې څه وخت ولګي. نو خلاصه دا د حدیث مبارک د حدیث ما تاسو ته د دې رمضان د فضایلو نه وویلو چې دا دوه خو داسې شو چې یو عادل بادشاه شو یو د مظلوم دعا شوه چې کله یو مظلوم دعا کوي او داغه دعا چې ده دا وایي بره اسمان ته ځي په دې وریځو کې دننه شي د اسمانونو دا دروازې ورته کولاو شي او اواز وشي چې زما د په خپل عزت باندې قسم وي د الله جل شانه د طرف نه اواز وشي چې زه به ستا دعا ضرور قبلوم او ستا مدد به ضرور کوم. نو موږ تاسو پکار دی چې د مظلوم د خیرو نه ځان وساتو چې کوم زموږ په معاشره کې مظلوم خلک دي د هغې خیال وساتو او د هغې سره مدد وکړو د هغې نه دعا واخلو. څنګه چې د مظلوم خیرې قبلیږي او اسمان ته ځي د اسمان دروازې ورته کولاویږي او د الله جل شانه چې کم وقار دی کم شان دی هغه په جوش او غیرت کې راځي او وایي چې زه به ستا مدد ضرور کوم الله قسم خوري. نو دغه رنګې د مظلوم نه دعا اخیستل پکار دي. څنګه چې خیرې داسې په تیزۍ سره ځي دغسې به دعا هم په تیزۍ سره ځي. نو لہذا زما مقصد دغه چې رمضان المبارک دی د رمضان المبارک په دې روژه ماتې ټایم کې خامخا دعاګانې غواړئ. دغه ټایم کې غافله کیږئ مه ځان په اخوا دېخوا کارونو کې مه مصروفه کوئ بلکې کینئ او د رمضان المبارک چې کوم دا بهترین لمحات دي د دعا د کولو. قلبي وروحي أحرفي ولساني